دم بکور کې زار چرګ ما خرڅ کړل او په 200 روپے اما مې ځان به دیلو واچو مې نه نه سوال کولای نه سوال وګ بل ته لاس ونی شرمې شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی مهربانه دی، رازق قادر باچا دی، رزق چاله ورکوي د چانه علي، او هر قسم وخت چې دی الله پاک په انسان باندې راولي. کتونکو د هغه شاه زلمي سره ولاړ یم، کم شاه زلمی چې د خپل محنت مزدورۍ دپاره روزانه وځي او د خپل بچو دپاره رزق ګټي. هغه شاه زلمی چې د هغه ویډیو مختصر ویډیو وه او یو پمپ کې ولاړ دی او یو پمپ والا نه تیل علي، تیل هغه ته نه میلاویږي، ډېر په فریاد ډېر په جړه او د هغه الفاظ داسې الفاظ یې بیان کړي دي چې د خلکو زړونه چې دي د خلکو زړونه یې دردول دي، د هغه اوښکې چې دي خلک انتهایي خفه کړی دی. د هغې شاه زلمي کور ته زه ډېر په کوششونو راورسېدم، ډېر په د یو نه د بل نه مې تپوسونه کول چې دا شاه زلمی ما کوم ځای میلاویږي. ډېرو خلکو ما ته ټلیفونونه وکړل د دې شاه زلمي دپاره چې یاره موږ د ده سره څه وکړو. یقینا د هغه بیکګراونډ چې ما چک کړو نو د هغه سره هېڅ شی نشته. دا کم کور دا مناظر تاسو وکتل دا هم پردی کور دی. راځئ خبرې زیاتې نه کوم، د هغه شاه زلمي سره میلاوم، د هغه په زړه باندې څه تاثرات دي، هغه په څه حالات کې د هغه زندګي تېرېږي. راځئ چې د سره یو څو خبرې وکړو او د څومره وخت نه د خپل محنت مزدوري کوي. السلام علیکم جی. سردار خان، ستا نوم سردار خان دی؟ جی او جی. سردار خان د څومره وخت نه چې دی د ګاډي چلی او کور پراپر د کم ځای یاره مور او پلار خو مې 14-16 کاله وکړي چې وفات شوی دی، الله سیوا به کېږي جي. او د هغې نه به دی خو بس سهار شي او ماښام شي یاره، او نور په زندګۍ نه پوهېږو مړه خو بس وخت یې تېرېږي. دا راته ووایه چې ته پرون تلی وې تیلو پسې ګرځېدې، دا رکشه د چا ده؟ رکشکه مې په کش راویستې ده یاره، او اول مې پردی پلیم کوچ چلاو، کلنډري ډریوري به مې کوله، کله یې او کله نه یې پردی ګاډی که نه. او آخر نه کېده بچي مې راته بار ټایم به وږي وږي و، یو مې راشه ځان رشکه به کشتون راوباسه، پیسې مې ورکړې، څه مې قرضدار مې وکړو، څه چلوله مې وکړو، خو رشکه مې ځانه به کشتون واخېسته. خو اوس حالات داسې دي چې لکه هر څه بند دي او لکه د حکومت ته طرفه دي، یو زمونږ څه نه شو کولی که نه زمونږ پکې څه لاس پې نه ړقېږي. او نه نو خراب یو سردار خان دا راته ووایه کور دې خپل نه دی، بچي کور کرایي دی او 4 بچي مې دي، یو مې درې مې زامن دي، 2000 روپۍ مې د کور کرایي ده. کور والا دی خدای خوشحاله کړي 50,000 رانه علي، او لږ لږ ډېر هغه هم وایي غریبانان یاره جو کښېنئ پکې، او ډېر وخت وشو په پردي کور کې خپل کور ونیشتي. سردار خان دا راته ولې دې ژړل؟ سم یاره پیسې نه وې، بس پیسو د لاسه مې ژړل، په جیب کې مې 200 روپۍ، نورې پیسې نه وې. نو دغې وجې خفګان ناغی، سوال کولی نه شو، ځوان سړی سوال به څه وکړي، او پردی کاروبار دی شتی هم نه، خپل کاروبار هم نشته. ته یو
یوه خبره کله چې یاره ما د خپل کور نه چرګه راواغسته او چرګه مې خرڅه کړه. او چرګه مې هم خرڅه کړې دي، زوی چرګه مې وه ډېر وخت نه ساتلې وه، نور چا سوال مې کولی نه شو. چرګه مې وړه هغه مې خرڅه کړه او په هغې مې پیسې راوړې. بم هلته مې مه ده یار په دې تېل ده، نورې پیسې وي نه یار، په تېل هغه وي ختم شو یاره، نور سټین و ټینکر لا نه راغله. او څه د کباړ خبره دې هم کوله؟ کباړ مې هم خرڅ کړلی، رشکه کې څه وسپنې وسپنې جمع شوي سراسر په کور کې وي، هغه مې وله ورکړې مې دونه شي سبانۍ ورځ شوي تېره. نو کور کې څنګه کور جو یاره حالات دنیا دې وګوري را دي شي، غریبوالی ډېر وخت نه غریبانان ټوله دنیا وپېژني، هر سړی وپېژني، زمونږ د حالات دې وګوري. او بس د یاره نور خبرې رانه نه کړي. یقینا چې سردار مونږ هم وژړولو، الله دې دا داسې بېوسۍ د ژوند نه هر سړی وساتي. او دا یقینا دا خبره ده چې ځوان سړی چاته لاس نشي نیوی، او هغه کم صورتحال چې کم بیان کو دا د هغه د زړه د دک د درد خبرې دي. خو زم هغه خپل وروڼو ته کم چې زمونږ آواز اوري، زما مقصد صرف دغه و چې زه د سردار هغه بیکګراوند معلوم کم چې سردار څومره اوبو کې دی. خو د سردار په اوبو کې ډوب دی. سردار چې دی د خپل بچو دپاره شپه او ورځ نه ګوري، دغه محنت مزدوري کوي، نه چاته لاس نیوی شي چې تاسو ته ووایي چې زمونږ نه چاته لاس نیوی شو. الله دې داسې ورځ په هېڅ چا نه راولي. ډېر د غربت ډېر د تیرو وخت دی، او داسې حالات چې کم د سردار خپل بیان کړل په ویډیو کې به تاسو کتلي، لږه ویډیو وه وایرل شوې ده، خو یقینا چې ډېر خلک یې خفه کړلی، ډېر خلک چې دی د هغو په زړه ډېر ارمانونه ډېر دردونه یې پرېښودي دي. زموږ هغه خپل وروڼو ته کم چې زموږ آواز په بهر ملک اوري، د پاک آرمي ځوانان کم زموږ مخیر حضرات دي، سردار علي خان نمبر به موږ په دې سکرین باندې ورکو. د خپل محنت مزدوري کوي، په دې بازار کې رکشه چلی، په پردي کور کې دی، د بچو سره خپل ژوند کوي، چاته لاس نه نیسي. داسې غیرتمن ځوانان چې دي هغه په دنیا کې ډېر کم دي. زه د دې غیرت ته، د دې پښتو ته، د دې همت ته سلام کوم چې په تش جیب باندې بیا هم دومره خپله حوصله لري. الله دې وکړي چې دغه زمونږ خلک چې کم زمونږ بهر دي، کم دلی دي، زه هم د هغوی نه توقع لرم چې د دې خپل بچی سره، د خپل رور سره به بالکل داسې لاس اخلاص کوي چې د کور چوله چرته بند نه شي، چاته لاس ونه نیسي. د دې درناک پروګرام سره، د دې ملګرو سره چا چې زموږ سره په دې پروګرام کې هیلپ وکړو، دلته یې موږ راوستو، الله دې هم هغوی د داسې بدې ورځې نه وساتي. الله دې د دې د کور چوله چې دا هغه بنده نه کړي. د الله په امان.